اسلام آباد یونائټډ په یو اهم میچ کې ملتان سلطان له شکست ورکو او په پوینټ ټیبل کې تی دویم نمبر پوزیشن واغشتو. دا وخت په پوینټ ټیبل کې پېښور زلمی په نمبر 1، اسلام آباد یونائټډ په نمبر 2، ملتان سلطان په نمبر 3 او حیدرآباد لوبډله په نمبر 4 باندې. دا پېښور زلمی او د اسلام آباد یونائټډ سیمی فائنل میچ په وی او د حیدرآباد او د ملتان سلطان په کوارټر فائنل میچ وی. لکه سیناریو داسې جوړه شوه. لومړني دوه چې کومې لوبډلې دی د لپاره ډبل سیمی فائنل دی. اوس پېښور زلمی او اسلام آباد یونائټډ کې چې کوم ټیم میچ وګټي به فائنل ته کوالیفای شي او چې کوم بایل هغه به بهر کیږي نه، هغه د لپاره یو بل موقع هم شته دی چې د ملتان سلطان او د حیدرآباد لوبډله کې کوم لوبډله میچ وګټي نو به سیمی فائنل ته کوالیفای شي او هغه به د پېښور زلمی او د اسلام آباد یونائټډ میچ کې چې چا میچ بایللی وي نو یې سره به میچ کوي. یعنی د 1 او 2 کې چې کوم ټیم میچ وګټي به فائنل ته کوالیفای شي، چې کوم بایلی هغه انتظار کوي چې 3 او 4 کې کوم وګټي نو هغه به 1 او 2 والا سره 1 او 2 کې چې چا بایللی وي هغه سره به میچ کوي. دا سیناریو ضروره خبرګه چې کوم میچ شوی دی ملتان سلطان ورسز اسلام آباد یونائټډ دا غي په سکور کارت باندې خبره کو. دا میچ چونکه داسې اهم میچ و چې دا میچ چا ګټلو هغه به نمبر 2 پوزیشن دتل. دوه لوبډلو زور لګولو خو لبد مرغه ملتان سلطان نا میچ بایلل دی. ملتان سلطان 192 رنزونه جوړ کړي وو. ملتان سلطان ز سپورټ کوم په دی وجه چې صاحبزاده فرحان دی پکې داغه په وجه باندې دا ټیم ز سپورټ کوم او نور وسره هم خ کلاړیان دي. خیر صاحبزاده فرحان نه علاوه هم دا ټیم لکه ټیم دی. خدینه علاوه ما وچ دی په نمبر 2 پوزیشن باندې راشي چې مطلب ډبل سیمی فائنل وی. خدای په 3 راغه ځکه اسلام آباد یونائټډ ته دویم نمبر سپاټ واغشتو. صاحبزاده فرحان 18 بال 30 رنونه جوړ کړی دي او سټیو سمیت په 19 بالو 30 رنونه جوړ کړی دي. دواړو یو سترانګ اوپننګ پارټنرشپ خپل لوبډلې لور کو. جوش فلیپ 13 بال 11 رنونه کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی. شان مسعود 33 بال 44 کم سټرایک ریټ سره بیټینګ. ایشټن ټرنر 5 بال 9 19 بال 31 رفعت منحاس خ بیټینګ کړی دی. محمد عمران 4 بال 5 رنونه اور محمد وسیم جونیئر په اخر کې خپل بیټینګ کو چې په اخرنی ور کې 25 رن واغشتل. نو دا سکور ځکه 192 ته ورسېدو ورنه د سکور ډیر کم 170 175 پورې باندې سکور جوړېدو. 9 بال 26 رنونه محمد وسیم جونیئر جوړ کړی دي. خالد اسلام آباد یونائټډ د طرف اماد وسیم 4 اور 23 یو وکټه، سلمان مرزا 3 اور 53 یو وکټه، سلمان ارشاد 3 اور 37 یو وکټه، فهیم اشرف 3 اور 23 یو وکټه، شاداب 3 اور 25 یو وکټه، کرس گرین 4 اور 29 یو وکټه. ټول بادرانو یو وکټه غشتلې ده. خراب بالینګ پکې سلمان مرزا کړی دی او سلمان ارشاد کړی دی. نه علاوه ټول بادرانو ور سره خ بالینګ کړی دی اسلام آباد یونائټډ سره. اسلام آباد یونائټډ دا سکور بیا په اسانه باندې چیس کړی دی په 18.4 اوور کې. یعنی 8 بال 30 سپیر پاتې شوی دی او 4 وکټ هم د اسلام آباد یونائټډ پاتې وي. ډیوون کان میں 15 بال 18، سمیر منحاس 4 بال اوپننگ ناکام شوه دی. محسن ریاض 17 بال 25، شاداب خان 28 بال 36، مارک چاپمن 33 بال 69. خ بیټینګ مارک چاپمن کړی دی او نټ آؤټ هم پاتې شوی دی. میچ اینڈ کو نټ آؤټ راووتو. حیدر علی 5 بال 13، فهیم اشرف 9 بال 11، کرس گرین 5 بال 2. لکه ټولو نه ښه بیټینګ مارک چاپمن کړی دی او د پاکستان په وکټ باندې مارک چاپمن همیشه د پاکستان بادران پیټاو کړی دی. د نیوزیلینډ کھلاړي دی او د همیشه د پاکستان خلاف ښه بیټینګ کړی سپیشلی په پاکستان کې. ګور اسلام آباد یونائټډ زه نه غواړم چې دی مخکې لاړ شي لکه څنګه لاهور کلندر لوبډله بهر شو. خلک په خوشحال دی ولې چې دا هغه کھلاړیان دي چې د پاکستان ټیم کې دی بیخي زیرو وي او چې کله پی ایس ایل ته شي نو دی نه بیا داسې سټاران جوړ شي لکه شاداب له تاسو ګورئ 28 بال 36 رنونه جوړ کړي او په بالینګ کې هم ښه بالینګ کړی دی. په پی ایس ایل کې دی ښه پرفارمنس کوي او چې کله د پاکستان ټیم شي نو دا بیا زیرو شي. دا داسې کھلاړیان دي چې دا رانګ نمبرز دي. لکه داسې کھلاړیان دي چې دا مطلب فیک کھلاړیان دي. دا هغه اصلي ټیلنټ نه دی. نو زه غواړم چې اصلي ټیلنټ مخې له راشي او دا کھلاړیان لکه شاداب ټیم شو زم چې دام بهر شي. خدا کو د شاداب د پی ایس ایل وګټنو کې د شي د ټي 20 کپتان نکریاله شاداب او د پاکستان د ټیم ډیزروینګ کھلاړی نه دی. نو زه غواړم چې د اسلام آباد یونائټډ بهر شي چې کوم ټیم کې دا فیک کھلاړیان چې دی بیخي د پی ایس ایل نه بهر شي. خیر خ بیټینګ کړی د اسلام آباد یونائټډ میچ په اسانه باندې ګټلې دی او چې کوم د ملتان سلطان بالینګ د محمد عمران 4 اور 40 یو وکټه، خراب بالینګ محمد اسماعیل 3 اور 29 یو وکټه، خراب بالینګ پیټر سیدل 3 اور 24 یو وکټه لک خ بالینګ کړی دی. محمد وسیم جونیئر 2.4 اور کې 16 بالو باندې 40 رنز ور کړی دی. یو وکټ یې غشتل. فیصل اکرم 4 اور 41 رنز
کنسیډ کړي دي او 2 وکټې اخیستلي دي. ایشټن ټرنر 2 اوور 17 ټولو بازارانو خراب بالینګ کړی خو پیټر سیډل پکې څه حده پورې ښه بالینګ کړی دی. نو دا د بیګاني میچ مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.